یو د الله او د الله د رسول خبرې وي چې په هغې باندې تمام امت اتفاق وي، یو د خلکو خبرې وي او هغه خبرې د شریعت نه خلاف وي. مثلا د تا یو رشتہ دار ده او هغه د الله سخت نافرمانه ده، ته د سره بالکل اتفاق او اتحاد مکو. د الله پیغمبر مشکات کې روایت ده چې د مؤمنانو صفات دادي الحب فی الله والبغض فی الله. چا سره چې محبت ساتي دا به هم د الله د پاره وي، چا سره چې بغض ساتي دا به هم د الله د پاره وي. که چیرې په معاشرې کې خلق را جمع شي او د اتحاد او د اتفاق پاټې نه جوړي او په هغه اتفاق او اتحاد پاټو کې د الله او د الله د رسول نافرمانی وي، پدې کې شمولیت کول او پدې کې غي سره یو ځای ټیم تیرول، دا د الله او د الله د رسول دشمنی ته ملا تړل دي او الله او د الله رسول سره دشمنی دا نه کیږي. هر چا سره کومه اتفاق کو او اتحاد ور سره کو، خالص ته الله په کتاب باندې ور سره اتفاق کو. دویمه خبره، کچیر ته یو سړی سره اتفاق او اتحاد کې او هغه بدعتي وي، نو څنګه چې هغه بدعتي دی الله د رسول دشمن ده، دک شانت ته هم د الله د رسول او د الله دشمن ګرځي. ځکه چې بدعتي سړی دا د الله د رسول په پیغمبرۍ باندې اعتراض کوي او د الله د رسول رسالت ته ګوته وګدی چې د په پیغمبرۍ کې ټګي ټوري کړي ده. د بدعتي سړی نیت پیدا نه وي خو د اعمالو نه دا معلومیږي چې دا په دین کې نوې کار راوباسي. نو که چیرې یو سړی یو بدعتي سره اتفاق او اتحاد کوي نو دا بالکل ناروا ده او جایز نه دی. موږ فقهاو د قربانۍ په مسایلو کې هم یو خبره ذکر کړې ده چې هغه سړی چې تور سره قربانی نیسي نو اول یې ګوره چې عقیده درسته ده او کنه، که عقیده درسته نه وي د سره قربانی جایز نه ده، او بیا چې بدعتي وي نو بدعتي سره بالکل قربانی جایز نه ده. دک شانت تعلیم مونږ له د الله پیغمبر را کړی ده خو چې څوک یې ومني. یو د الله د پیغمبر طبیعت ته او یو د مونږ طبیعت ته په صله رحمۍ باندې یعنی په رشتہ دارۍ باندې د مونږ نه د الله پیغمبر ډیر ښه پوهېدو، خو د الله پیغمبر نه چې دا خبرې منقول دي چې د بدعتي قدر مکوئ اگر کرے تا پلار وي، د بدعتي قدر مکوئ اگر کرے تا رور وي، د بدعتي قدر مکوئ اگر کرے تا امام وي، د بدعتي قدر مکوئ اگر کدی معاشرې یو مشر سپینګیری سړی وي د مسی نه دی ویلي. د الله پیغمبر دا خبره 1400 کاله مخکې کړې ده چې داسې رستو به داسې خلک رسی چې هغوی به په دین کې نوي نوي کارونه راوباسي. نو که چیرې ته د یو سړي قدر کې او هغه بدعتي وي، دا یاد ساته چې په ورځ د قیامت باندې به ته د بدعتیانو په صف کې ولاړې. فقهاو تر دې پورې لیکلي دي چې بدعتي لا چالور خور ویر کا. وګوره د بدعتي باره کې چې کم فقهاو کم اقوال ذکر کړي دي، ابن تیمیه یا ابن قیم یا نورو بزرگانو چې چا بدعتي لا لور یا خور ویر کا، نو تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې د خپل لور او د خور هغه رحم چې کم د هغې اوسو بالکل ختم. رحم هغه ځای ته ویلی شي چې د زنانه پکې بچی پیدا کوي الله، په هغه ځای کې الله د زنانه او بچی لویی. بهر حال د قرآن نه علاوه په بل څیز باندې په معاشرې کې چا سره هم اتفاق اتحاد دا جایز نه ده. خلق را جمع شي او د اتحاد او د اتفاق پاټې نه جوړي او په هغه اتفاق او اتحاد پاټو کې د الله او د الله د رسول نافرمانی وي، پدې کې شمولیت کول او پدې کې غي سره یو ځای ټیم تیرول، دا د الله او د الله د رسول دشمنی ته ملا تړل دي او الله او د الله رسول سره دشمنی دا نه کیږي. هر چا سره کومه اتفاق کو او اتحاد ور سره کو، خالص ته الله په کتاب باندې ور سره اتفاق کو. دویمه خبره، کچیر ته یو سړی سره اتفاق او اتحاد کې او هغه بدعتي وي، نو څنګه چې هغه بدعتي د الله د رسول دشمن ده، دک شانت ته هم د الله د رسول او د الله دشمن ګرځي. ځکه چې بدعتي سړی دا د الله د رسول په پیغمبرۍ باندې اعتراض کوي او د الله
د رسول رسالت ته ګوته وګدی چې د پیغمبرۍ کې ټګي ټوري کړی دا د بدعتي سړی نیت پیدا نه وي خو د اعمالو نه دا معلومیږي چې دا په دین کې نوې کار راوباسي نو کچیر یو سړی یو بدعتي سره اتفاق او اتحاد کوي نو دا بالکل ناروا ده او جایز نه دی مونږ فقهاو د قربانی په مسائلو کې هم یو خبره ذکر کړی ده چې هغه سړی چې تور سره قربانی نیسي نو اول یې ګوره چې عقیده درسته ده او کنه که عقیده درسته نه وي د سره قربانی جایز نه ده او بیا چې بدعتي وي نو بدعتي سره بالکل قربانی جایز نه ده دک شانت تعلیم مونږ له دی الله پیغمبر را کړی ده خو چې څوک یې ومني یو دی الله د پیغمبر طبیعت ته او یو دی مونږ طبیعت ته پس له رحمی باندې یعنی پر رشتہ داري باندې د مونږ نه دی الله پیغمبر ډیر خپویدو خو دی الله پیغمبر نه چې دا خبرې منقول دي چې د بدعتي قدر مکوي اگر کرے تا پلار وي د بدعتي قدر مکوي اگر کرے تا رور وي د بدعتي قدر مکوي اگر کرے تا امام وي د بدعتي قدر مکوي اگر کدي معاشري یو مشر سپینګیره سړی وي د مسی نه دی ویلي د الله پیغمبر دا خبره سوار لسلیم سوار لسه وکاله مخ کې کړی دا چې دا سي رستو به دا سي خلک رسی چې غیب په دین کې نوی نوی کارونه راوباسي نو کچیر ته یو سړی قدر کې وغه بدعتي وي دا یاد ساته چې پوری دی قیامت باندې به ته د بدعتیانو په سب کې ولاړې فقهاو تر دې پوری لیکلي دي چې بدعتي لا چالور خور ویر کا وګوره د بدعتي باره کې چې کم فقهاو کم اقوال ذکر کړي دي ابن تیمیہ یا ابن قیم یا نورو بزرگانو چې چا بدعتي لا لور یا خور ویر کا نو تر دې پوری فقهاو لیکلي دي چې د خپل لور او د خور هغه رحم چې کم دا غي اوسو بالکل ختم رحم هغه ځای ته ویلی شي چې د زنانه پکې بچي پیدا کوي الله په هغه ځای کې الله دی زنانه او بچي لویي بهر حال د قران نه علاوه په بل سیز باندې په معاشري کې چا سره هم اتفاق اتحاد دا جایز نه دا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین